بسم الله الرحمن الرحيم. باب النوافل. باب دې په بیان د نوافلو کې اول د فرایض بیان وشو، بیا د واجبات او نوافلو. وليس ضد النوافل مراد ما عدا الواجب، ما عدا الفرائض والنوافل، ما عدا الفرائض والواجبات. الفرائض واجباتنا علاوه يدي، لهذا نوافل بودي باب كراتا سنن مؤكده غیر مؤكده او نوافل ټول بیان کړي. توجه وکړئ. من مخکې ویلو فرض او تعریف هم کړو، هغه حکم ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي ثابت وي، یادمو واجب هغه حکم ته ویل کېږي چې په دلیل ظني ثابت وي، او سنت او تعریف هم کړو. سنت الطریقة المسلوکة فی الدین دا ان شاء الله اسامي کې راشي. هغه طریقه چې په دین کې مشروع وي. یو ویلي سنت په دوه قسمه ده، یو مؤکده ده او غیر مؤکده ده. سنت مؤکده هغه سنت ته ویل کېږي، هغه کار، هغه قول، هغه فعل ته ویل کېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه د عبادت کړی، همیشګي پې کړي، او هغه تکمیلات دین وي. البته کله کله پرېښې هم وي، که نه بیا یې واجب جوړېږي. غیر مؤکده هغه قول فعل ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام په طریقه د عادت کړی، په طریقه د عادت کړی، همیشه کړی، خو کله پرېښې وي. او نفل کم کار چې نبی علیه السلام هغه په طریقه د عبادت کړی، خو کله کله مستحب او نفل به یو شی. څوک نفل تعریف داسې کې مونږ اسامي کې هم کړی، او نفل لغت کې اسامي کې هم کړی. تاسو به هم ویلې که نه دی ویلی. نفل په لغت کې زیادت ته ویلې کېږي، نافله زیادت، مسجد هم نافله وایي، زیاتي زوی باندې، او ان الوسحاق ويعقوب نافله. نفل مال غنیمت ته هم وایي، چند کې زیاتي شي. او به اصطلاحي تعریف نفل هم عباداتو کې ځای دي. نو اصطلاحي تعریف چې هغه زمونږ د فایدې دپاره مشروع شوي، لا علینا، زمونږ د ضرر دپاره نه وي چې دې کوو نو ګناهګار دي شو. خو دلته ما تاسو ته ویل نوافلو نه مراد څوک دي چې هغه د فرایضو واجباتو نه علاوه د سننو هم شامل دي. په دې فصل دې باب کې د سننو او نوافلو دواړو بیان کې نول سنن ذکر کوي، ځکه مرتبه غټه ده. تاسو متوجه شئ. دولس سنت مؤکده دي په منځ کې، دولس قسمه منځ چې د سنت مؤکده دي، حدیث نه ثابت دي. نبی علیه السلام وایي چا په دې باندې مواظبت وکړلو جنت ته به داخلېږي. نن دې ذکر کړی دی. بنا الله له بیتا فی الجنه، الله جل جلاله به ده لپاره په جنت کې کوټه جوړه کړي، کور. 2 رکعاته د سهار نه مخکې دي، یو شو، مطلب 2 رکعاته دي، 2 شو. دویم ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته څو شو؟ شپږ. دریم ماسپښین نه پس 2 رکعاته 8 شو. او ماښام نه پس 2 رکعاته 10. او ماخوستن نه پس 2 رکعاته 12. پوه شولې دي؟ باقي د مازدیګر نه مخکې 4، ماخوستن نه مخکې یا مازدیګر نه مخکې 2 کې که 4 کې هغه سنن دي، خو هغه غیر مؤکده دي. ګورئ ته اوس اسان دی. سنت رکعتان، سنت چې دي دا 2 رکعتونه دي قبل الفجر، یو، و 4 قبل الظهر، 4 رکعتونه دي ماسپښین نه مخکې، وبعدها رکعتان، او 2 رکعته دي د ماسپښین نه پس. وبعد شریعت البادیه عبدالر مختار شمی کی ډېره زبردست خبره لیکلې ده. دا رسولي 2 رکعاته د نقصان د باره جبیره یي، منځ کې کوم نقصان شوی فرایضو کې د هغې جبیره، او مخکیني 4 رکعتونه د شیطان د تمې د کټ کولو دپاره دي. یو خبره کې ورانه هېره نه شي دی. بهترین ټولو کې زیات تاکید والا سنت کوم دي؟ نو ټولو کې زیات تاکید والا سنت چې دي هغه د سهار والا دي. اختلف فی الافضل بعد رکعتي الفجر، اول په ټولو کې څوک دي د سهار والا دي. د دې نه بس به کوم افضل دي؟ نه هو کې حلواني، امام حلواني رایې دا ده چې بیا د ماښام والا 2 رکعاته دي. نو اول
سحر والا 2 رکعاته او به ماښام والا 2 رکعاته ځکه نبی علیه السلام نه په حضر کې پرېښي او نه په سفر کې پرېښي او بیا 3 نمبر د ماسپښین نه پس چې کوم 2 رکعتونه دي ځکه دې کې اتفاق دی په خلاف د ما قبل 4 رکعتونه کې هغې کې اختلاف دی رابشي نو سحر 2 رکعاته ماښام 2 رکعاته او بیا د ماسپښین مخکې 2 رکعاته فرض نه پس 2 رکعاته دې د 4 نمبر ماخوستن نه پس چې کوم 2 رکعاته کېږي او 5 نمبر کې ماسپښین نه مخکې 4 رکعتونه شپږم کې مازدیګر نه مخکې 4 دي یا 2 دي به راشي او اخري نمبر کې به د ماخوستن نه مخکې 2 رکعتونه کول یا 4 ورسېدلې راځي و4 قبل العصر 4 رکعتونه د مازدیګر نه مخکې دا سنن غیر مؤکده دي وإن شاء ركعتين فخذي فوق حديثه کې دواړه قسمه راغلي خو بهرحال دا دواړه مازدیګر نه مخکې که 2 کې که 4 کې غیر مؤکده دي ورکعتان بعد المغرب دا مؤکد دي و4 قبل العشاء او 4 مخکې العشاء نه غیر مؤکده دي مستحب دي و4 بعدها اما خصن پس 4 کول وإن شاء ركعتين او که فخذي فوق دا 2 مؤکده دي 4 غیر مؤکده دي یعنی بقیت به بس غیر مؤکده دلیل شته به ویاو کنه والاصل فی اصل بدی مسئله کې قول د نبی علیه الصلاة والسلام دی من ثابر څوک چې مواظبت وکړي علی 12 رکعتا و 12 رکعتونو باندې په یوم واللیله ورځ او شپه کې شواروز کې بن الله له بیتا فی الجنه الله جل جلاله بدر لپاره کوټه جوړه کړي په جنت کې او دولس کم دی وفسر على نحو ما ذکر فی الكتاب نبی علیہ السلام دې د دولس رکعتونو تفسیر وکړلو په مثل هغه تفسیر کوم چې په موصد کې ذکر شوی تاسو پوه شئ مخکې راځي الګا موصد کې هو عصر نه مخکې هم د څلور ذکر دی حدیث کې هغه نشته هغه د مستثنا کوي کا غیر ان هو دمره خبره ده چې لم يذكر الاربعه نبی علیہ السلام په حدیث د مصابرت کې د ذکر کړي 4 رکعتونه قبل العصر فلهذا دا وجد کنه چې په اصل کې وګوري مقصود کې هغه د حسنن ویل سنت ورته نه دی ویلي سماهم سمای کړي د 4 په الاصل حسنا په اصل کې په حسنن سره او به اختیار ورکړي چې 2 کې وګو 4 کې 2 کې وګو 4 کې انت وګنو و4 قبل العصر وإن شاء ركعتين وغير نبی علیہ السلام مرصد کی پکی خیار ذکر کړی دی ولی خیار ذکر کړی ځکه آثار پکې مختلف دي بعضي روایتو کې د مازدیګر نه مخکې 4 دي بعضو کې 2 دي لاختلاف الاثار آثار پکې مختلف دي ځکه روایت کړي فإنه أخرج أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 امام الترمذي هذا حديث حسن غريب معنى ذلك چې ضعیف دی هغه سبب په پوهه شي ان شاء الله واخرج ابو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعتين ما أخذ سرور ورسل شو ما أخذ هذه خوي صاحب دايداي والأفضل هو 4 صوب زلدي وجه عددي زيد ذكا 2 بزيماني سرور بابزلني أنا سيبي أغيكي با 2 ركوغاني سرور سجدي ودي كسرور ركوغاني تسجدي شو لقنات بك زيد شو تسبيحات زيد شو طلع أفضل شو بل منځ کې اوسېدل د ثواب کار دی او 2 رکعاتو کې حضور سلام اوري او 4 کې هو بدي ولم يذكر والافضل هو 4 لاندې لیکلي دي فكان اكثر لانه اكثر عددا وادهم تحريمه فكان اكثر صوابا ولم يذكر 4 قبل العشاء حديث کې نبی عليه السلام د مغسل نمخ د سلور بیان هم نه دی کړی ولهذا كان مستحبا تغوجد دا سنت ندي مستحب لعدم المواظبة
ځکه نور حدیث کې خوشته دی د مواظبت والا هغې کې نشته دی مثابرت والا منثابره کې د هغې کې نشته وذکر فی رکعتین بعد العشاء وذکر او نبی علیہ السلام ذکر کړي په حدیث د مثابرت کې 2 رکعتونه بس د عشاء نه داسې ده که نه او د مثابرت والا حدیث نه علاوه چې نور احادیث دي هغې کې د 4 ذکر دی چې ماخوستن کې د فرض نه پس 4 رکعته کوئ 4 کوئ نه صحیح خبره دغه وجه نه موږ متن کې داسې ویل څو واربع بعدها وان شارکتين مخصوصا نماز 4 کولی شي 2 ځکه مثابرت په حدیث کې دي 4 ځکه چې نور حدیث کې دي وقبل ذکر نه موږ توجه رانه وایي دا خالي وګوري لاټوان دي بګي وګوري وذكر في ركعتين بعد العشاء وبغيره او په حدیث د مثابرت غیر احادیث کې ذکر الاربعه 4 ذکر کړي فلهذا خير ذا وجد صحیح د قدري اختیار خبره وکړه البته دلته 4 افضل دي الا ان الاربعه افضل افضل دي نور وجه درکاتونه زیات دي تسبیحات قرات پکې زیات دي تحریف پکې دوام لري خصوصا عند ابي حنيفه رحمه الله خاص کړي امام سے بنسبت د شپې منځونو کې په یو سلام 4 رکعات افضل دي روانه ده وایو علم معروف من مذهبه خبر معروف ده دغه مذهبنا اجي والاربع قبل الظهر بتسليمه واحده عندنا زمونږ د احناف مسلک دا دی چې د 4 رکعات ماسپښین کې نو په یو سلام به څلور کې او 4 رکعاتونه د ماسپښین نه مخکې بتسليمه واحده په یو سلام باندې دي عندنا زمونږ بنس کدا قاله رسول الله همدغه شان نبی علیہ السلام خبره ذکر کړې ده ازادي ابي ايوب انصاري ته وفي خلاف الشافعي امام شافعي رحمه الله په خلاف دی او عبادت وکړه په یو سلام وکړه سلام واړه مې وکړه البحث الثاني تاسو په شوي د بحث اول کې د سنن رواتب بیان مؤکده وصلت رکعات نوافل النهار والليل بیانې تاسو ګورئ د شپې په یو سلام باندې څومره رکعاتونه کولای شي او د ورځې څومره کولای شي دا نه یادې چې څومره نوافل کولای شي د ورځې او شپې معنی چې څومره کې کولای شي خیلی موضوع ده حتی سوالۍ باندې بغیر د وضو هم کولای شي پناسته بغیر د وضو کولای شي سوالۍ باندې د قبلې د مخ نه کولای شي خیلی موضوع ده خیر ملګه ودغه شان لیکي کړي هر وخت نه کیږي هلکه حکم دا چې هر وخت کوه نو دا مسله په دې کې ده په یو سلام باندې 4 رکعات کول د ورځې جایز دي او خو مکروه دي او د شپې څومره پورې په یو سلام جایز دي او غیر نزيد مکروه دي یو دا چړي او بل دا چړي په یو سلام چې څومره جایز دي جایز شپې او د ورځې نو افضل څومره دي نو دوی مسلې چړي ده یو جایز او مکروه خبره او به چې کوم جایز دی هغه افضل او غیر افضل انا صحیح نو وایي اول بیان الجائز بتسلیمه ده په یو سلام څومره جایز دي چې زید مکروه وي اول بیانې نو د ورځې کوم نوافل دي کښتا خو په یو سلام باندې 2 رکعات کولای شي او خو په یو سلام باندې 4 کولای شي دې پوری جایز دي او که په یو سلام باندې 4 نه زید کې 6 رکعات اته کې د مکروه ده د ورځې نوافل یې دوه لہذا 2 کوه یا 4 کوه سلام راو کنه به نو څو یو پر دې تړلې دی او لګي او 4 نه وړ شپه کوه او لاس کې داسي مکروه ده او د شپې نوافلو کې امام سي وایي تر اته پورې په یو سلام کولای شي یو نیت دی وتړو 2 4 شپه اته په سلام وګرځاو په دې نه زیات مکروه ده نو مثلا معلومه شو د ورځې نوافل په یو سلام باندې 4 پورې کولای شي زیات مکروه او د شپې په یو سلام باندې اته پورې کولای شي زیات مکروه دا جواز او کراهت مسله وګورئ ونوافل النهار نوافل دورة جدي إن شاء أخو خدي صلى بتسليمة منذ كبيو سلام سلد وركاتنا أخو خدي سلو ركا وتكره الزيادة أو مكروه هذه زيادة على ذلك بدي فأما نوافل نافلة الليل شديد قال أبو حنيفة رحمه الله إن صلى 8 ركعات كوكي سلو أتركاتنا بتسليمة بيو سلام ما جائز البته وتكره الزيادة على ذلك
او مکروه د زیادت په یو سلام باندې د شپې د اتونه والی عامه المشایخ دغه شان شمیع بدای کی دي. وقال صاحبین فرمایي د شپې په دوه کې دا خبره مې نه وکړې، د ورځې خو په یو سلام دوه او څلور کول جایز ده او خو مکروه، البته د شپې د دوه نه زیات مکروه هو یو اگر چې تنزیهي دی او څه ته وایي مکروه. امام صاحب وایي دوه څه کې څلور څه کې اتم پې کولای شي. وقال لا يزيد بالليل على ركعتين، زیادت باندې کوي د شپې په نوافلو کې په دوه رکعتونو باندې به تسلیمه دي په یو سلام باندې. بیان التعارض وبالجامع الصغير لم يذكر الثمانية في صلاة الليل. الکه جامع صغیر کې د دې بیان نشته چې په یو سلام باندې د شپې ته کولای شي. نه دي ذکر کړی امام محمد رحمه الله ترکاتو فی صلاة الليل کی ودلیل الکراهت. والسؤال دا دی کنه چې د اتو نزيد مکروه دی په یو سلام د دې دلیل شته؟ وی دلیل فقط دومره دی چې نبی علیہ السلام کله نه دی کړی نو که جایز وي نو خلقو د خودنې لپاره چې جایز دی او کنه خو به کړی نه کنه په نه شوړی که جایز وي نو خلقو د جواز ثابتولو لپاره به یو پیرا کړی او دلیل د کراهت چې دا اتو نزيد په یو سلام د شپې نشي کولی انه لم يزد على ذلك، نبی علیہ السلام زیادت نه دی کړی. فاتو والاصل في ذلك التوقيف، اوصل بدی کې دا دی چې څومره نبی علیہ السلام کړی باغی ودرېږي ورته. ولولا الكراهه او کچره کراهت نه وي دا ته نه بزیت ولزاد زید کړی به تعلیم للجواز، خلق دې به جواز تعلیم ورکړی وي. لكن نو لم يزد فثبتت الكراهه وين شلتي. اوس دا خبره ختمه شوله جایز او مکروه. او سوال دا دی چې د ورځې په یو سلام تاویل امام صاحب دوم کولی شي څلورم، صحیح ده، د شپې دوم کولی شي څلورم شپږ او اتم، خو افضل څه دي؟ درسته دي. نو د صاحبانو په نسبت باندې د ورځې په نوافلو کې په یو سلام دوه رکعاته کول افضل زده شوه، او د شپې هغه په یو سلام باندې څلور افضل دي. دا الټه مې ویلو صحیح دي. د شپې دوه افضل دي لکه چې تراویح موږ څنګه کوو، او د ورځې څلور افضل دي لکه څنګه چې د ماسپښین سنت کوو. زده شوه، دا دلیل هم دی. امام شافعي رحمه الله وایي که د ورځې کې نوافل که د شپې کې صحیح ده څلور هم جایز دي، خو افضل به هر حال دوه دي، د ورځې د شپې. امام صاحب رحمه الله نه رایې دا نقل ده چې د ورځې کې او که د شپې کې افضله دا ده چې په یو سلام باندې څلور وکړي. امام شافعي رحمه الله وایي په یو سلام د ورځې او د شپې دوه افضل. امام صاحب وایي څلور افضل. صاحبین تقسیم کوي د ورځې څلور او د شپې دوه. مشکل شته. ما ویل ولې اختلاف د جواز او د کراهت او دا د افضلیت دی، مکروه نه دي، یعنې کوم چې جایز دی هغه یادوي. والافضل في الليل افضل بشفقي بيان الافضل بعد بيان الجائز عند ذكره والمساله ومثلثه الاقوال. دري اقوال دي بقي اول قول بقي مفصل صاحبين ولا دريم مطلق قول. والافضل في الليل النبي صلى محمد رحمهم الله مثنى وفي النهار اربع تطبيق اسان سبق دي كان. وعند الشافعي رحمه الله فيهما مثنى دورك دا دو افضل دي. وعند ابي حنيفه رحمه الله دري مرائي فيهما اربع دورك دري څلور افضل دي. امام الشافعي رحمه الله د دلیل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الشافعي رحمه الله قول علیہ السلام صلاة الليل والنهار مثنى من عادة صاحب الهداية تقديم القول الراجح عند سرد الأقوال وتأخيره عند ذكر الدلائل. هذا طريقة كار ذلك شكل أقوال ذكر كي بنفس أقواله كي أخيره قول راجح القول أخيره ذكر كي وبيجك أول ذكر كي أول شوف الدلائل ذكر كي دلائل كي دشان أخير الدلائل ذكر كي خمسة نوي من عادة صاحب الهداية تقديم قول راجح كي كل نفس أقوال ذكر كي أو كل دلائل ذكر كي نبيدا مفتابية وراجح قول دلائل أخير كي ذكر كي نقول ودوس صلاة الليل والنهار مثنى الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وذكر كاي ولو ما صاحبين هذا قال دليل
الاعتبار بالتراویح قیاس کوي په تراویح باندې تراویح چې د شپې دوی کنه افضل وبالاعتبار بالضحى في النهار او ورځ کې د چا شپمون باندې چا شپمون کې څلور افضل دی په یو سلام ولی ابي حنیفه رحمه الله انه عليه السلام چې کان يصلي بعد العشاء اربعا کول به منځ به کول پس د ماخستن څلور رکعات په یو سلام روت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کړی دی نو ثابت شول د شپې څو ځله څلور وکانه یواظب على الاربع في الضحى مواظبت به کول په څلور رکعاتونو 50 یو سلام څلور رکعاتونه نه د ورځې وایو مدام ثابت شو بلغ لدليل ذلك ولأنه أدهم تحريمة څلور رکعاتونه دوام لري د تحریمي په اعتبار سره او څومره چې د مونږ په تحریمه کې هغه بل ثواب دي لکه دوه په وړاندې سلام وایي سره دې کې بس ایله ومنځ نو مشقت دې دې په یکون وخت مشقت دې دې وازيد فضيلة مدا څلور رکعاتونه په یو سلام باندې اکثر دې په اعتبار د مشقت او زید دې په اعتبار د فضیلت سره مشقت دې زید دي ولهذا څلور رکعاتونه افضل څه دي تاسو له وګورئ یو سړي نظر ومنلو چې زه به څلور رکعاتونه کوم په یو سلام او به دوه وکړه په یو سلام به دوه وکړه په یو سلام نظر نه پوره کی کوم کار په مشقت ټول نه دي کړی او کله چې یو مانو چې څلور وکوم دوه وکوم نظر یو مانو څلور وکوم په دوه سلامونو او به څلور په یو سلام نو شو کا نو یې ځان باندې ساتل هغه مو ځل شو څلور فاینل شي ولهذا تدري وجه چې څلور افضل لو نظر یو سره نظر ومني ان يصلي اربعا بتسليمه جناب منس کې څلور رکعاتونه په یو سلام لا يخرج عنه نتيوزي نظر النبي تسليمتين په یو سلام په دوه سلامونو باندې ځکه نظر کامل او د ناقص ادا کړو لو نظر بالاعلى لا يخرج بالادنى وبالعكس يخرج لا بل قيد لري کنه زه څوک د اعلی اومني کنه ادنا سره دینوزي او کله ادنا اومني بالا سره دي یو دی کې منلې دوه دی کې وځي کنه او یو دی کې منلې نیم دی وځي نو وځي قال القلب الټو کې یو سلام فتوى سلامون څلور رکعات او یو کې خرجوزي والتراويح وذا غد دلیل نه جواب کوي چې تراویح دوه رکعاتې ذکر شپې دوه رکعات د ځل صایمن ویلو وې تراویح په جماعت سره کیږي چا سره کیږي جماعت کې وخت اسمه خلکی تؤدى بجماعت نو هغه اواده کیږي په جماعت فيراعى بها لحاسه شي باغي کې جهات التيسير ځانتیا ذکر نه خلک کیږي په سر دوه رکعات سلام اړه على رأس رکعتې چې ځانتیا کیږي خو امام شافعي رحمه الله چې دلیل پیش کړي مثنا هغه سره څه کوي د دې شفعا معنا مراد ده چې نفل کې څه بګي څلور معنا شفعا بګي جفت دوا څلور شپږ تا باندې کې دلیل پینځه او معنا دا غالي څنګه چې امام شافعي رحمه الله روایت کړي وغلا د شفعا بګي لا وترن با نه کې تاسو په شوي والسنور نوافل لمني سبعهم دين كيجينا وي عليك يو أوابين دي توجه ده كنا أوابين مقام من نفس فرض و نفس فقر كاتو دويلة كيجي او دا شپږ رکعاتونه به علي دا به داسې طریقه باندې کې چې خبرې اترې به پکې منځ کې نه کوي امام صاحب باندې اول څلور په یو سلام سره افضل دي او به اخري دوه په یو سلام سره او صاحبین وایي دوه افضل دي دوه وکړه اوس کوم چې کې ټیک ده بیا مفتي شیخ احمد صاحب رحمه الله دا څنګه لیکلي دي چې سنت او سره شپږ مراد دي دا دوه سنت شو ضرور پسې نور او شپږ به برابر شي احتیاط پدې کې چې سنت نه غیر شپږ وږي پدې مې ټول پوه شو کنه حجي دیو نمبر تحیت المسجد کله چې سړی جمعات ته راځي نو د جمعات د عظمت په خاطر باندې دوه رکعات لمونځ کولو ته تحیت المسجد وایي
نو چې ځم جومات ته راشي مسنون دا د مسنون چې خبرې اترې نه کړي ډایرکټ 2 رکعاته وکړي او که ډایرکټ فرض مونځ کوي هم کار پې کېږي راسئ په دې خلي البته که مکروه وخت وي مکروه وخت کې جومات ته راتلل نه شو نو بیا یې نشي کولی دا به هم ذهن کې ساتئ نو څه به کوو مکروه وخت کې مکروه وخت کې تسبیح او تهلیل کوه که نه درود شریف وایه ثواب به بیا الله درکوي او یا بیا اودسئ بیا لمونځ کولی شي نو بیا تسبیحات تهلیلات درود شریف باندې اکتفا کوه دا هم وشو دریم نمبر تحیت الوضو یو سړی اودس وکړي نو به طور شکرانه 2 رکعاته مونځ فورا وکړي چې دا اذان یې وچ شي ها که ډایرکټ یې فرض وکړو کار پې کېږي دا مسنون ده څلورم صلات الضحا موږ چې ورته د چاشي مونځ وایو نو کله چې نور راوخېږي مکروه وخت تېر شي تر زواله پورې په دې کې چې کې دې د چاشي مونځ وایي نو دا 2 رکعاتو باندې هم کار کېږي خو افضله دا ده مستحب دی خو افضله دا دی چې څه وکړي 4 وکړي نبي علیه السلام 4 کړي دي ښه کم از کم 2 پکار دي او زید نه زید 12 پورې کولی شي ما ویل کم پکار دی چې سړی 4 وکړي کم از کم 2 زید نه زید 12 دا هم وشو بیا ورپسې د چاشي مونځ دی نو کله چې مکروه وخت ختم شي نو راوخېږي دغه وخت کې فورا کول دې ته د چاشي مونځ وایي څه دی صحیح ده نه اشراق وایي مونځ څوک به ورته یو وایي څوک پکې تقسیم کوي نو دې دا مستحب دي او کم از کم 2 رکعاته پکار دي دا هم زیات نه زیات 12 پورې کولی شي اچھا جی څلور رکعاتې دي څلور څو دي 4 رکعاته وکړو بیا صلات السفر سړی په سفر باندې ځي نو هغې نه مخکې 2 رکعاته وکړي دا هم سنت ده نبي علیه السلام به کول چې سفر په خیر شي بیا صلات اللیل دي نو یو تهجد دی یو صلات اللیل دی صلات اللیل مطلب د شپې مونځ ته وایي حتی ماښام نه بس صبح محسن نه به شروع کېږي بیا خاص کر تهجد دا دی چې شپې په خیر یې څه کړي ویده شوې یې راپاڅېږي ورته نو 2 رکعاتونه واله تر 8 پورې کولی شي بلکې زیات څومره چې کې کولی شي او د دین کې زیات ثواب دی ښه 8 پورې تذکره راغلي احادیثو کې صلاة الاستخارة څه مقصد دې مخې ته دی او 2 مقاصد دې مخې ته دي دغه وکم غدا وکم یا وی کم کې وی نه کم اضواله کار یعنی کول هم جایز دی نه کول هم جایز دی یا 2 کارونه دی هغه وکم هغه جنې سره نه کوم کار سره اضواله جایز دي دی وخت استخاره لپاره هر سره 2 رکعات وکړي کني استخاره کې رکعاتونه کول ضروري نه دي بهتره ده او غیر بس به خپل دعای دا وکړي وای شریف سوال ما وبني جمعي په ورځ باندې د جمعي مانو مخکې 4 رکعاتونه اتفاقي سنت دي او د جمعي د مونږ نه بس 4 دي که 2 دي امام صاحب وایي 4 دي بس امام یوسف رحمه الله وایي 4 دي که شپږ دي امام صاحب وایي 4 دي امام یوسف رحمه الله وایي 4 دي او 2 دي او عام طور مختبی رای علماء دی امام یوسف رحمه الله رای ذکر کړی ده چې شپږ وکړي یا 4 افضل دی وایي وکړي که 2 دواړه صحیح دي بعضې وایي 4 اول افضل دي کشمیري رحمه الله خوشدي کې لیکلي چې 2 اول افضل دي حدیث کې داسې راغلی دی وایي شریف وترو نفس وترو نه مخکې خلک 2 رکعاته کوي او په ناستې کوي داسې لکه نیت ساتي اصل دا دی چې سړی مطلب وتر نه مخکې کوي وروسته وتر نه وروسته کوي
ویتر چې وکړي د هغې نه پس 2 رکعته کوي او په ناسته کوي. نو سوال دا دی چې په ناسته بهتره دي که په ولاړه؟ اوس خبره برابره شو. نو ما ویل یاد ساتئ اصل دا دی چې د شپې خیرې لمونځ وتر وګرځئ. لاندې حشي کې حدیث هم لیکلی اجعلوا آخر صلاتکم وترا، د شپې خیرې لمونځ وتر وګرځوئ. دا قاعده کلیه شوه. نو پکار دا دی چې دا کوم څومره نوافل کې وتر نه مخکې وکړي، حتی چې څوک د تهجد نیت لري هغه له پکار د وتر بریدي. نو دغه صورت کې دا 2 رکعتونه وترونه به مخکې کړي. نو بس بیا خو سوال نه پیدا کېږي چې په ناسته دې بهتره شي د ولاړې نه، ځکه حدیث کې راځي د ولاړې لمونځ د ناستې لمونځ چې دی نفل، د ولاړې په مقابله کې نیم ثواب لري. که نو اوس راځئ که څوک په دې سره عمل نه کوي او د وترو نه پس 2 رکعته کوي، نو بیا سوال دا دی چې په ولاړه بهتر دی که په ناسته؟ نبي علیه السلام په ناسته کړي دا یو حقیقت دی. نو ځینې خلک وایي په ناسته بهتر دی ځکه په سنت عمل راځي، خو دغه صحیح نه ده. بهرحال بهتره دا ده چې ولاړې وکړي، ځکه د نبي علیه السلام قولي حدیث دی، قولي چې ولاړې ثواب زیات دی، او فعلي حدیث د ناستې دواړو منځ کې چې کله مقابله راشي قولي حدیث ته ترجیح، ځکه فعلي هغه قول خاص هم کېدلی شي. او باقاعده حدیث پکې د نبي علیه السلام یو صحابي ودرالي ورته د الله رسول ته خو په ناسته کې محسن نه بس نه ورته وایي زما او ستاسو خبره بدله ده. دا حدیث سبا دلیل په دې دی چې هغه قول خاص و. نو بهرحال په ولاړه باندې کول بهتره دي. نور چا پکې څه سوال شته؟ د فرض رمضان چې کوم شروع دي څومره ټیم پکې پکار دی؟ دا اهمه مسله ده. فرض نه پس دا کوم سنت دي که نه، نو تاسو به متوجه شئ د کوم فرض لمونځ نه پس چې سنت وي، امام له پکار ده چې بس صرف اللهم انت السلام ومنک السلام باندې اکتفا وکړي، خلکو د دې مخ ته رړئ، ډایرکټ د سنتو ته خلک ودرېږي. اصل دا ده چې تسبیحات کې دعاګانې کې سنتو نه پس دي، لکه ماسپښین کې، ماښام کې، ماخوستن کې. مقتدیانو له پکار ده اللهم انت السلام باندې اکتفا کوي، سنت دې کوي، بیا که دعا کوي تسبیحات کې رسو دي. کوم فرض نه پس سنت نشته دی، سهار او مازدیګر لازم دی نه ګڼي، مخ دي مقتدیانو طرف ته امام رړئ او مقتدیان بس بیا تسبیحات وغیره څه کولی شي نه رسئ. خو که چا د کومو فرضو نه پس سنت شته او داسې وکړه چې تسبیحاتو کې مصروفه شو، سنت یې شاته کړئ، څه باندې دی. کوم سنت چې کوم فرضو نه مخکې دي لکه ماسپښین، نو پکار دا دی چې سنت دې وکړه که نه داسې ټیم کې وکړه چې ډایرکټ پسې فرض وکړي، یا نور نوافل کې یا عبادت کې یعنې خبرې اترې پسې ونه کړي. حتی که څوک سنت وکړي او خبرې اترې پسې وکړي، سهار کې ماسپښین کې بیا چې فرض کوي، نو بعضې علما فرمایي هغه سنت یې ختم شوي دوباره دې وکړي. خو صحیح دا ده نه ختمېږي، خو ثواب یې ختمېږي. سنت نه ختمېږي، ثواب یې سره ختمېږي. پوه شئ؟ چا نه 4 رکعته پاتې شو ماسپښین کې او د فرض نه پس یې کوي، 2 به اول کې که 4 به اول کې، دواړه صحیح دي، دواړه څه دي؟ دا انشاءالله کوم له وایي اختلاف راشي. د دې اختلاف بنیاد څه دی؟ امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله ته شیخین امام ابو یوسف رحمه الله په نسبت باندې چې اصل کې د سنت نه پاتې شو او د ماسپښین فرض نه پس یې راګرځې، دا سنت دي که نه پاتې جوړ شوي. څوک وایي چې دا وزن سنت دی، د سنتو 4 تقدیم خو په 2 دی، د 4 نه مخکې وکړه. لکه سنتو کې ترتیب دا دی چې ول 4 دي یا 2 دي مخکې دې وکړه. څوک وایي چې نه اوس دې تشنفل جوړ شو، او بیا حکم دا دی فرضو پسې ډایرکټ سنت وکړه خپل دعا، او دا خو نه بل دی، دا دې وروسته وکړه. دا به انشاءالله بیا ووایو. نه نه فرض سنت د محسن دی ولکئ وتر دی صرف شاته پرېږدي. په دې پوهېږئ؟ بله خبره مه یاده شوله دې پسې څه دي ویل دې دوباره ولیکي چې مې رایاده شي. تهجد څوک عادتي ده، هغه سنت مخکې اچھا محسن لمونځ کې د چا خراب شي، محسن لمونځ نو سنت تابع دي، هغه هم دې راوګرځوي، خو چې وقت کېږي او فرض خراب شي که امام بیا اودسئ فرض لمونځ وکړي
مختلفين سنة الموكي ويتر الموكي إمام إعلان موكي شغلك أودس منه نو فرض بمرة وقرزي وقت کی سنت اندر وقرزي ويتر يشي بكي لکه ويتر دغه ټیم دی نو حسن ټیم د ويتر په خپل ټیم کې کړی وایي په البته کچې ټیم تللی د سنتو دا څه بل مسله شو چې کله ټیم د مون لاړ شي دا قضا شوی د سنتو قضایي نشته ها د سار سنت کړه زوال نه مخکې راګرځي به پکار ده فرض راګرځي سنت مسله وګرځي سار مون قضا شو زوال نه مخکې راګرځي فرض سنت امر وګرځوا نور سنت کې حکم دار یو تیر شو قضایي نشته دی نه سي که څوک ویتر د فرض نه مخکې وکړي څه حکم وي کیږي خو کار یې کنه دی دسی وای که سامان یو کې سامان په دې خو څه خبره نه ده قصدن یو کې مکروه کار یو شرط یې پرې خو شرط دا چې فرض نه پستی نو په کار چې باندې سر سنت پاتې شي محمد رحیم الله راي دا چې کله د فرض نه پس نه شي راګرځول دا به شي راځي خو دا دغه نه پس کله ګرځي لازم نه ده اشراف نه پس د مکروه ټیم خدمت نه پس بهتر بار ماخام او د اذان او د ماخام ډېر منځ کې نه بل څنګه دی نه په مباح وایو څور دا وایو ځینې علماء سنت کې هغه سنت نه ګڼو مباح دي د ماخام اذان او د ماخام فرض او ترمن د نفل خو بس مسله دا مخکې مونږ کړی و چې د ماخام اذان او فرض من کې ډېر فاصله نه راوړي کله کله کوشي خیر د وارو عادت باندې جوړ دا سیده چې تهجد چې دی تهجد دا شپې ودشي اخره شپې څخه نه پاتېږي دغې ته ویلی کېږي خو کوم علما طلبا دي محسن کې ناوخته باندې مطالعه کوي هغه دغه وخت کې دوه رکعاته وکړي بس تهجد کار کوي انشاءالله